بیا به دا ټول زنده سری دا ټول مخلوقات با د الله رب العالمین مخ ته به راجمع کړي شي. او حدیث پاک کی تفصیل ذکر دی چې سرنګ د انسانانو په خپل منځ کې حساب او کتاب کیږي، د ظالم او د مظلوم، د جابر او د مجبور، د طاقتور او د ضعیف، دغه سي د الله تبارک وتعالى طرفنا د دې زناور هم حساب کیږي. سورة الانعام آیت نمبر 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی د پاره دا فرمایل چې کچری ما غختلی نو دا ټول انسانان په هدایت باندې جمع کړي وي، لیکن دا د الله تبارک وتعالى حکمت دی چې چاته هدایت ورکي او چاته نه ورکي. بیا د مشرکینو منکرینو یو اعتراض نقل فرمایل، داغه جواب ارشاد فرمایل چې دوی وی چې په دې پیغمبر باندې ولی سنخن نازلېږي. الله تبارک وتعالى فرمایل چې زه په دې قادر یم چې څه دوی غواړي د دوی د منشا مطابق نخا او معجزه را لګل شم، خو را لګم ځکه نه چې دوی اکثر په دوی کې دوی نه پوهېږي، او کچری د دوی د خوښې مطابق معجزه را ولګل شي او بیا هم دوی ونه مني نو دا ټول به هلاک کړي شي. نننې چې کوم آیت مبارکه دی په دې کې فرمایي چې نشته په مخ د ځمکه باندې هیڅ یو سالرون کې مرغی مخلوق چې هغه په خپل وزر باندې الوزي، مگر دا چې د هغوی هم ستاسو په شانتي جماعت او ډلې موجود وي، او نه د پرېخې مونږه مگر هر یو شی په یو کتاب کې په دې کتاب کې مونږه محفوظ کړی دی، او بیا به د خپل رب مخې ته به تاسو دا ټول راجمع کړي شي. فرمایي وما من دابة او نشته هیڅ زنده سر فی الارض پزمکه کې ولا طائر او نه مرغی چې یطیر الوزي بجناحیه د خپلو په وزر خپلو الا امثالکم مگر ډلې ستاسو په شان چې دا څومره مخلوقات دي، د دې ټولو مخلوقاتو ډلې جماعتونه ګروپونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی. او بیا ما فرطنا فی الكتاب من شیء ند پرېخې مونږه په دې کتاب کې د هیڅ ضروري مسلې د دین نه، ثم الى ربهم يحشرون بیا به د خپل رب ته جمع کړي شي. الله تبارک وتعالى په مخ د ځمکه باندې هر یو زنده سری ذکر فرمایي. آیت نمبر 38 سورہ انعام. د هر یو زنده سری مخلوق چې دی د هر مخلوق بیا په خپل ځای باندې د هغوی ډلې دی، د هغوی جماعتونه دي. څرنګه چې دا انسانان من حیث القوم
من حيث الجنس د جنس په اعتبار سره انسانان یو ډله او یو جماعت د دوی دی دغه سي د انسانانو په شانتي د پیریانو او دغه سي د نورو زناورو د میګو او دغه سي د مارغانو د دې ټولو مخلوقاتو ډلې او جماعتونه هغه مقرر وي الله تبارک وتعالى دا ټول مخلوقات چې پیدا کړي دي نو د دې په باره کې فرمایي چې يعرفونني دا ما پیجني دا یو مخلوق الله رب العالمین فرمایي چې دا ما پیجني يوحدونني دا ټول زما د وحدانیت اقرار کوي او يسبحونني زما تسبیح بیانوي ويحمدونني زما حمد و ثنا بیانوي او دغه چې دی په دې کائنات کې چې دا څومره مخلوقات دي کدا څومره مارغان دي دا څومره زناور دي دا ټول د الله تبارک وتعالى په ذکر او په عبادت کې مشغول او مصروف وي قران کریم کې الله جل شانه فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ دا ټول مخلوقات زما تسبیح بیانوي لیکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو دا غي په تسبیح باندې پويږئ نه مفسرین کرام لیکي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث پاک کی فرمایي لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه تاسو دې چرته بدرد موه کنزل مکوي او سکیږي ورته ما چې کړه دا بانګ وي فانه يوقظ للصلاه یقینا دا تاسو د خوب نه د مانزه د پار را پاسي او دې چې په خپل आवाज کوي د خپل आवाज کوي چې قوموا ايها الغافلون اے غافل خلق را پاسي د الله عبادت کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې لا تسبوا الديك تاسو دې چرته بدرد مو دا تاسو فانه يوقظ للصلاه تاسو د مانزه د پار را پاسي دغه سي مفسرین کرام فرمایي چې دا ازمری چې کم आवाज کوي کم چغه وباسي د خلینا د आवाज روزي هغه په خپل الفاظو کې وایي چې رب کائنات ما چرته په یو منځګزار انسان باندې مسلط نکي دغه سي هر یو مخلوق چې د مارغان چې आवाजونه کوي دا د الله تبارک وتعالى په تسبیح کې او په تحلیل کې او په تحمید کې د الله جل شانه په ذکر کې هغه مشغول وي لیکن الله جل شانه فرمایي چې ولکن لا تفقهون تسبيحهم دا غوي په تسبیح باندې تاسو پويږئ نه هر یو مرغه هر یو زناور په خپل جبه کې او په خپل انداز مطابق د الله تبارک وتعالى په ذکر کې مشغول وي او هیڅ یو مخلوق هیڅ یو زنده سری الله جل شانه بغیر د مقصد نه هغه تخلیق نه کړي بلکې یو خاص مقصد د لپاره تخلیق کړي او پیدا کړي دي او بیا الله تبارک وتعالى او فرمایل چې ثم الى ربهم يحشرون بیا به دا ټول زنده سری دا ټول مخلوقات با د الله رب العالمین مخطبه راجم کړي شي او حدیث پاک کی تفصیل ذکر دی چې سرنګ د انسانانو په خپل منځ کې حساب او کتاب کیږي د ظالم او د مظلوم د جابر او د مجبور د طاقتور او د ضعیف دغه سي د الله تبارک وتعالى طرفنا د زناور هم حساب کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان مفهوم دی چې کوم داسې زناور وي چې هغه خکر والا وي او هغه بغیر د خکر والا زناور باندې ظلم کړی وي والی وي اورز د محشر بعد د تخکری ملو کړی شي د سره د انصاف معاملې وکړي شي دی خپل بدل واخلي او دا غینه بعد به الله تبارک وتعالى د زناور دا همیشه د پاره میټو او چې کله کفار او مشرکین هغه وګوري چې دا زناور میټو کړی شو همیشه د پاره نستو نابود شو په دې وخت کې به دا کافرانو هم دا تمنا کوي چې یا لیتنی کنت ترابا اکاش کومه هم دغه زناور په شان دي خوري ایره نو خبوا مونږ هم چې همیشه د پاره ختم وي دا مخته د جهنم شعلې راخیږي او اخکاری
د دینه بچوي د زناور په شان دي یا لیتنی كنت ترابا مونږ هم چې خوري ایری شوی وي او ختم شوی وي نو خبوا چې کله دا زناور په ختمېدو باندې په میټاوېدو باندې دا کافران وي دی تمنا کوي لہذا زناور چونکه مکلف نه دي د اعمالو بیا زناور سره حساب کتاب ولیکيږي حساب کتاب خو انسانانو سره جناتو سره کیږي چې دا د قران کریم د احکام مکلف دي د حساب او کتاب مکلف دا صرف انسانانو جنات دي زناور سره دا شعور نشته د حلال او حرام د جایز او د ناجایز بیا الله تبارک وتعالى ور سره حساب کتاب ولیکي مفسرین کرام فرمای اگر چې دا زناور د احکام مکلف نه دي صرف او صرف د الله رب العالمین اغا عدل او د انصاف انتها او عروج خلق ته خودلو د پاره چې د رب کائنات په عدالت کې دا غیر مکلف مخلوق هم چې د هغه حاضر کیږي او پاغوي کې هم چې چا په یو بل ظلمونه کړي نو دا غوینه به حساب غشتل کیږي نو چې د زناورونو غشتل کیږي نو بیا د انسانانو به حالت لہذا هر یو مسلمان با په خپل مختصره زندگی کې با داسې سوچ او فکر سره ژوند تیری چې د خپل جوی د خپل لاس د خپل اخلاق او د خپل معاملات او د خپل لین دین او خپل د غوند او خپل رشتي ناتی د دې زندگی دوران کې بل مسلمان ته اذیت او تکلیف جانی مالی زبانی او لاس په ذریعہ هیڅ قسمه اذیت او تکلیف نزان بچ اوساتی د الله رب العالمین په عدالت کې چې زناور ته حقوق ملاويږي زناورو کې چې کوم مظلوم وي هغه ظالم زناور نه انتقام غشتل کیږي نو بیا د انسانانو نه با ول انتقام نه غشتل کیږي ځکه الله تبارک وتعالى د دې مثال ذکر کوي ثم الى ربهم يحشرون د خپل رب مخه تبا د دې ټولو جمع کېدل او د ټولو حاضری با هغه لازمی وي نو د زناورو استحضار کیږي راجمع کول کیږي داغونه حساب کتاب کیږي د ظالم او د مظلوم د قوي او د ضعیف فیصله کیږي نو بیا د انسانانو به حالت وي لہذا دی مطابق جون تیرول پکار دی وما من دابت او نشته زند سری فی الارض پزمکا کی ولا طائر او نمرغی یطیر چ الوزی بجناحیه پوزر وخپلو الا امثالکم مگر ډلې استاسو پشان داوي ما فرتنا فی الكتاب ند پرخ مونږه په دې کتاب کې من شیء هیڅ ضروری مسلې د دیننا ثم الى ربهم يحشرون بیا به خپل رب تبا رجم کړی شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك